الرحمن الرحیم نن به ان شاء الله مونږه electrostatics چې کوم زمونږ سره د سیکنډ ایئر فرست چپټر دی اکارډینګ ټو د پی ام ډی سی سلیبس یعنی د سیکنډ ایئر بوک د سیکنډ ایئر فزکس فرست چپټر دی نو electrostatics اول تاسو وپیژنئ electrostatics څه ته وایي electron mean charge او statics mean rest نو داسې برانچ اف فزکس چې په هغه کې مونږ د چارج سټډي کوو پس کې په ریسټ کې نو دې ته مونږ وایو داسې برانچ اف فزکس ته مونږ وایو electrostatics دې ته مونږ وایو electrostatics نو اول تاسو د چارج باره کې لږ څه وپیژنئ چې what is charge چارج څه ته وایي ځکه چې دا یو څو امپورټنټ پوینټونه زه لیکم دې نه ام سی کیوز راتلی شي نو چارج چې کوم دی که نه چارج زموږ سره انټرنزیک پراپرټي ده اف میټر انټرنزیک پراپرټي اف میټر مطلب انهریټډ پراپرټي ده یعنی یو چارج چې کوم دی دا د میټر نه علاوه چې میټر نه چارج نشي ایگزیست کېدی یعنی چارج it is intrinsic property of a matter یا it is associated with what with matter صحیح ده کنه یو پوینټ تاسو زده کو چې دا زموږ سره څه دی associated د څه سره د میټر سره صحیح ده کنه دویم نمبر پوینټ چارج زموږ سره کچری یو باډي په موشن کې راشي کنه نو چارج باندې څه افیکټ نه غورځيږي یعنی چارج it is independent on velocity it is independent on velocity نو زه چې دا کم پوینټونه لیکم دا نوٹ کړئ it is independent on velocity صحیح ده کنه بل زموږ سره چارج چې کم دی دا د یو باډي نه بل باډي ته ترانسفر کېدی شي نو دریم نمبر پوینټ چارج is transferable چارج is transferable صحیح ده کنه او بل زموږ سره دوه چې کم سیم چارج دا به یو بل څه کوي سیم چارج زموږ سره ریپیل ایچ ادر څنګه چارج سیم چارج او کم چې زموږ سره اپوزیټ چارج دا به زموږ سره یو بل څه کوي اټریکټ ایچ ادر صحیح ده کنه بل زموږ سره چارج چې کم دی دا کنزرవ్ډ چارج از کنزرవ్ډ مطلب چارج نه ډسټرایډ کېدی شي او نه پیدا کېدی شي صرف ترانسفر کېدی شي د یو باډي نه بل باډي ته بل چارج از کوانټایز مطلب څه دی چارج کوانټایز مطلب دا دی یا کوانټایزیشن اف چارج دا دی چې Q is equal to NE E is the elementary charge زموږ سره څه برابر دی د 1.6 ضرب 10 to the power minus 19 صحیح ده کنه او n is the integral multiple نو n زموږ سره 1 کې دی شي 2 کې دی شي 3 کې دی شي خو 0.5 نشي کېدی نو دې مطلب دا دی صحیح ده کنه بعضې ټیم کې ام سی کیوز داسې راغلی وای آیا دا پاسبل دی داسې چارج پاسبل دی 3.2 ضرب 10 to the power minus 19 یس ځکه چې 2 د دې سره ملټیپلایډ کې پاسبل دی یا 32 ضرب 10 to the power minus 18 دام پاسبل دی دام څه دی پاسبل دی صحیح ده کنه نو دا زموږ سره د چارج باره کې خبرې شو اوس ګوره کچری یو چارج په ریسټ کې دی یو چارج سوي په ریسټ کې دی د دې سره صرف او صرف څو فیلډونه یو فیلډ بای کم یو فیلډ الیکټریک فیلډ او کچری یو چارج په موشن کې راشي کچری چارج په موشن کې راشي زموږ سره به د دې سره دوه فیلډونه یو به ورسره الیکټریک فیلډ دی او بل به ورسره میګنیټک فیلډ دی صحیح ده کنه نو چارج and motion will have two fields electric field and magnetic field and charge and rest will only have one field کوم یو فیلډ electric field صحیح ده کنه اوس به زموږ د دې نه پس چې کوم ټاپک دی کوم مین ټاپک دی آی هوپ چې دا خبرې به تاسو ته زده دا خبرې به تاسو ته زده ښه اوس به دې کې یو څو ام سی کیوز کوم بیا به کولمز لا ته ځم د چارج یونټ چې کوم دی هغه زموږ سره دی کولم یونټ اف چارج زموږ سره څه دی دا زموږ سره یونټ اف چارج دی کولم څه کولم او 1 کولم چې کوم دی کنه دا زموږ سره د څه برابر دی په 1 کولم کې زموږ سره څومره الکترون 6.25 ضرب 10 to the power 18 صحیح ده کنه یو کولم کې زموږ سره څومره الکترون 6.25 ضرب 10 to the power 18 الکترونز صحیح ده ها نو دا زموږ سره د چارج یونټ راغی اوس زموږ سره کچری د یو باډي چارج شي یو باډي څه شي چارج شي نو د چارج مطلب څه دی یعنی هغې ته مونږ الکترون انټر کړل نو کچری کوېسچن راغی آیا د دې ماس سیوا کېږي یس لږ سیوا کېږي خو سیوا کېږي خو ځکه چې الکترون دی او کچری یو باډي ډسچارج شي یعنی الکترون تی ریلیز شي ډسچارج مطلب ریلیز اف الکترون نو د دې ماس کمېدی شي یس ماس به کمیږي دا د فرست پیپر ام سی کیوز دی صحیح ده کنه فرست پیپر ام سی کیوز ها کولم لا اوس زموږ سره زموږ چې کوم دویم ټاپک دی هغه د کولم لا ګوره کولم لا څه وایي کولم لا دا وایي کنه
چې دا زمونږ سره یو چارج دی او دا زمونږ سره بل چارج دی. فار ایگزامپل کدا اپوزیټ چارج دی نو دا چې کوم فورس اف اټریکشن دی او کچری دا سیم چارج دی نو چې دا دواړه په کم یو بل باندې چې کوم فورس اف ریپلشن لګي دا دواړه چې یو بل ریپل کوي نو دا فورس اف ریپلشن یا اټریکشن دا ډایرکټلی پروپورشنل دی ستا میگنیټیوډ اف q1 او q2 ته میگنیټیوډ اف q1 and q2 نو the force of repulsion or attraction is directly proportional to the magnitude to the product of magnitude of charge the دواړو product ها and this force او دویمه خبره څه کوي چې د دې په منځ کې دا کم distance دی دې ته څه وایو r and this force is inversely proportional to the square of the distance this is the distance not the radius between the two charges صحیح ده کنه نو دا دواړه چې زرا یو ځای کم دا دواړه ایکویشنز چې زرا یو ځای کم نو زما سره فورس اف اټریکشن یا ریپلشن برابر شي د k q1 q2 ډیوایډ بای r سکوير and this k is called coulomb constant دې کې ته موږ څه وایو coulomb constant دې کې ته موږ څه وایو coulomb constant او د دې k ویلیو چې کم دا زموږ سره څه برابر ده 9 ضرب 10 raised to power 9 او یونټ راځل خو ډیر آسان کار دی نیوټن دا r دلته ملټیپلایډ شي میټر سکوير پر کولم سکوير صحیح ده کنه پر کولم سکوير او میتھمیټیکلی دا زموږ سره څه برابر دی دا زموږ سره برابر دی د 1 اوور 4 پای اپسلون ناٹ خدا فورس چې کړه نو زبردست دا ویلیو فوټ کم د کې پځه زما سره به q1 q2 ډیوایډ بای r سکوير 4 پای اپسلون ناٹ راشي خدا پس کی په ویکیوم کې دا فورس اف اټریکشن دی چې ویکیوم او دا اپسلون ناٹ چې کم ویلیو دا نو دا زموږ سره څه برابر ده 8.85 ضرب 10 raised to power -12 بس ګوره یونټ به الټا شي ګوره دا ام سی کیوز یاد ساتئ اپسلون ناٹ هاز د اپوزیټ یونټ الټا یونټ د چا د k د کولم کانسټنټ نو دا به سره راشي دا به زموږ سره راشي کولم سکوير پر نیوټن میټر سکوير یعنی د دې یونټ بالکل هی اپوزیټ یونټ دی صحیح ده کنه اوس کچری زده د دوه چارج پمنس کې ویکیوم نه زده د دوه چارج پمنس کې سره ولم نو بیا به زموږ سره دا فورس اف اټریکشن په میډیم کې څنګه شي دا به زموږ سره برابر شي د q1 q2 ډیوایډ بای 4 پای اپسلون به بیا راشي اپسلون r سکوير and epsilon is the medium دا زموږ سره سره برابر دی the relative permittivity د epsilon ناٹ برابر دی څه برابر دی the relative permittivity او د epsilon ناٹ برابر دی صحیح ده کنه نو کچره ز دلته دا پوت کوم د epsilon پځه نو فورس میډیم به زموږ سره سره راشي q1 q2 ډیوایډ بای 4 پای epsilon r epsilon ناٹ صحیح ده کنه اوس ګوره زموږ سره دا ایکویشن د ویکیوم نه برابر نو زه دا د لیکل شم فورس میډیم دا زموږ سره برابر دی د فورس اف ویکیوم ډیوایډ بای اپسلون r نو what is epsilon r epsilon r is the ratio of force in vacuum and force in medium and it has no unit it is a unitless quantity it is a dimensionless quantity صحیح ده کنه چې دا ایکویشن دا خبره دا کوم چې تاسو ته ما وکړي چې دا تاسو ته یادي صحیح ده کنه ها constant ته ورته وي او ډای الکتریک کوفیشنت ته ورته وي زموږ سره دا درې نمونه یاد ساتئ ریلیټیو پرمیټیویټي بل ورته سوي ډای الکتریک کانسټنټ یا بل ورته سنوم وي ډای الکتریک کوفیشنت نو کم یو نوم تاسو ته راغی کم یو نوم تاسو ته په ام سی کیوز کې راغی نو چې تاسو دا زموږ سره د یونټ لیس کوانټیټي د دې یونټ نشته this is dimensionless quantity د دې dimension نشته dimensionless quantity صحیح ده کنه ها بل یو څو خبره یا ساتي د اپسلون r ویلو به دا زموږ سره ډیفرنټي یو ټیبل گیون دی هغه ور سره لږ وګورئ په بوک کې ډیفرنټي پر ډیفرنٹ مټیریلز صحیح ده کنه بل د میټلز د پاره چې کم دی کنه د میټلز د پاره ام سی کیوز د یاد ساتي د اپسلون r ویلو به چې کم دی اپسلون r ویلو دا زموږ سره انفاینایټي صحیح ده کنه او چې کم انسولیټینګ مټیریل دی انسولیټینګ مټیریل insulating materials دي د هغه د پاره د اپسلون r ویلیو چې کم ده کنه دا greater than 1 ده دا څه ده greater than 1 ده او چې کم ویکیوم دی دا یو څو خو یاد ساتئ چې دا کم ما وکړي هغه د پاره اپسلون r ویلیو د 1 برابر ده صحیح ده کنه نو یو ټیبل گیون دی هغه ور سره وګورئ دا زموږ سره
دغه اوس په کولم لا باندې تاسو مختلف کوېسچن راتلی شي کچری تاسو د مطلب دوه پورسونه راشي وای را معلومه کا Q1 Q2 چې کله R کانستنټ دی نو زمون سره به دسی Q1 Q2 صحیح ده کنه دا شانتاله بدی باندې د R باره کې کوېسچن راتلی شي نو الټا به کې نو F1 R سکوير بره F2 والا R1 انورس ده کنه R2 به بر راځي بدی باندې دا کله کله چې چارج کانستنټ اوس ګور زه تاسو ته یو MCQs کوم MCQs دا دی کنه چې یو زمون سره Q1 چې کم دی کنه دا 2 کولم دی او Q2 چې کم دی دا زمون سره 3 کولم دی او تاسو ته اپشن دا سره راشي اپشن نمبر A دا دواړه چارج با مطلب د دې دواړو چارج چې کم ریشو دا به 2 ریشو 1 د دې دواړو چارج د فورسز چې کم ریشو دا کنه دا به B نمبر کدا به 6 ریشو 1 کنه C نمبر مطلب F1 to F2 ریشو دا زرا معلوم کنه دا به چرته زمون سره 3 ریشو 1 کنه B نمبر دا به 1 ریشو 1 یاد ساتئ غره د فورس ریلیشنشپ ته د پروډکټ اف د چارج نو کچره ته پروډکټ معلوم کې 2 ضرب 3 او 3 ضرب 2 نو زمون سره بار باندې 6 راشي لاندې باندې 6 راشي نو دا به سره کټ شي 1 ریشو 1 نو this force د کولم فورس چې کوم دی کنه 0.2 نه ځکه this is mutual force دا د MCQ 0.2 نه دی this is mutual force صحیح ده کنه دویم نمبر دا زمون سره د چارجز په کنټیکټ کې نه راځي دا زمون سره نان کنټیکټ فورس دی زمون سره څه دی نان کنټیکټ فورس دی بل زمون سره چې کم دی دا فورسونه په اپوزیټ ډایرکشن کې په یو بل باندې لګي نو دیس لکه یو دا فورس دی بل دا فورس دی نو دا موږ دیس لیکلی شو نو دیس اوبیز نیوټن تړ لا چې دا پوینټونه تاسو ازدای نیوټن تړ لا صحیح ده کنه نو these were all the points about what about کولم لا صحیح ده کنه چې دا پوینټونه تاسو ته ځای نو زموږ سره دویم چې کوم ټاپک ته هغه زموږ سره څه شی دی الیکټریک فیلډ نو الیکټریک فیلډ څه ته وایي الیکټریک فیلډ تاسو پیژنئ الیکټریک فیلډ زموږ سره څه ته وایي الیکټریک فیلډ زموږ سره اصل کې چې دا الیکټریک فیلډ زموږ سره دا یو چارج دی او دلته موږ یو ټیسټ چارج یو سورس چارج کې خو لوکلایز چارج چې په هغه باندې موږ معلومو چې آیا د چارج د کم ځای پورې د اټریکشن یا د ریپلشن طاقت ته نو دې ته موږ څه وایو دا موږ پازیټیو اخلو نو چې کم ځای پورې د دې چارج باندې د دې چارج یعنی د ریسورس چارج انفلوئنس پوسټ لګول شي نو هغه ځای پورې موږ ته هغه فیلډ ته هغه ریجن ته موږ وایو الیکټریک فیلډ نو الیکټریک فیلډ زموږ سره څه شی دی د ریجن around a charge where its force can be felt چې د دې فورس چې کوم دی هغه محسوسې دی شي او د الیکټریک ها نو چې دا کوم فورس نو الیکټریک فیلډ زموږ سره فارموله وسه ده فورس پر یونټ چارج فورس پر یونټ چارج اوس ګوره دا فارموله موږ داسې شو لیکلی کنه کې کیو Q1 डबल Q नॉट लिखा डिवाइड बाय R स्क्वायर Q नو याद ساتئ دا به یعنی الیکټریک فیلډ چې کوم دی دا په ټیسټ چارج دی ډیپند نه کوي اټ از انډیپندنت دا پوینټونه زده کوي انډیپندنت آن ټیسټ چارج په ټیسټ چارج باندې دا ډیپند نه کوي صحیح ده کنه انډیپندنت آن ټیسټ چارج نو دې فارموله به زموږ سره د الیکټریک فیلډ سره راشي دا به زموږ سره راشي K Q ډیوایډ بای R سکوير K Q ډیوایډ بای R سکوير په سورس چارج باندې ډیپند کوي او په ډیسټنس فرام د سورس چارج باندې ډیپند کوي صحیح ده کنه او K ویلو کانستنټ ده صحیح ده نو اوس کچره تاسو وی چې چارج کانستنټ دی دو الیکټریک فیلډ ویلو را معلوم کړئ تبه R2 سکوير ډیوایډ بای R1 سکوير کې انورس ریلیشنشپ دی دا قشان Q1 ډیوایډ بای Q2 ډایرکټ ریلیشنشپ دی صحیح ده کنه دا زموږ سره یو ویکټر کوانټیټی ده څه ده یو ویکټر کوانټیټی ده دا زموږ سره یو ویکټر کوانټیټی بل کچری تا ته وای کنه چې اکسلریشن را معلوم کا نو بیا بس تاسو سره فورس دلته دا یو فارموله مزده کا فورس از ایکوال ټو ای کیو تا ته الیکټریک فیلډ درکړی چارج ویلیو درکړی دا او تا ته وای چې اکسلریشن را معلوم کا ډایرکټ فورس را معلوم کې دا خو بدا فارموله خو تا ته وای چې اکسلریشن را معلوم کنه دا د ډیپ ام برابر دی کنه ای کیو نو بیا بس تاسو سره اکسلریشن ویلیو سره راشي ای کیو ډیوایډ بای ام کچری ماس الکترون درکړم الکترون چارج څه شی دی 1.6 ضرب 10 to power minus 19 او د هغه چې کوم ماس ته 9.1 ضرب 10 to power minus 31 او الیکټریک فیلډ ویلیو درکړي نو ته ډایرکټ اکسلریشن را معلومول شي لکه فار ایگزامپل تاسو وای الیکټریک فیلډ چې کوم دی
2 न्यूटन पर कूलम दे सही ده کنه او Q چې کوم دی هغه الکترون دی الکترون 1.6 ځل 10 to power -19 نو ماس به نه درکړو دا به نه درکړو ځکه چې دا خو ته پته ده ډایرکټ او ماس چې کوم دی 9.1 دی نو ته به دا ویلو باندې دلته پوت کې 10 to power -31 نو تاسو سره اکسلریشن را معلوم شي صحیح ده کنه نو دا زموږ سره سو الکتریک فیلډ او د الکتریک فیلډ چې کوم SI یونټ دی هغه زموږ سره څه شي دی الکتریک فیلډ چې کوم SI یونټ دی SI یونټ هغه زموږ سره دی نیوټن پر میټر نیوټن پر میټر صحیح ده اصل کې موږ ویډیو سټاپ کړو نه دی وجه نه خاص ګورې نو ما د سیزن ولیکل نو الکتریک فیلډ لاینز ته لاینز which provide information about the direction and magnitude of electric field electric field یو ویکټر کوانټیټی ده نو د سره به دوه سیزونه یو به د سره سي میګنیټیوډ بل به د سره سي ډایرکشن نو هغه لاینز چې هغه زموږ سره ډایرکشن او میګنیټیوډ اف الکتریک فیلډ خي هغه ته موږ وایو الکتریک فیلډ لاینز نو کچره تاسو سره پازیټیو چارج دي دا غي د لپاره به الکتریک فیلډ لاینز دا به زموږ سره اوټ وړي کچره ام سی کیوز راشي چې زموږ سره دا به کم یو چارج دي چې دا غي الکتریک فیلډ لاینز اوټ وړي نو ته به تاسو پازیټیو چارج کچره ان وړي دا به نیگیټیو چارج او کچره دوه سیم چارج وي نو دا هغه الکتریک فیلډ لاینز به یو بل څه کوي ریفیل کوي نن یونیفارم به صحیح ده کنه او اوټ ورډ به چې پازیټیو نو د دې په درمیان کې به زموږ سره راځي زیرو فیلډ لوکیشن چرته چې الکتریک فیلډ زیرو وي الته به زموږ سره هغه ته موږ وایو زیرو فیلډ لوکیشن نو کچره د دې میګنیټیوډ سیم وي یعنی دام 2 کولم دی دام 2 کولم دی صحیح ده کنه نو زموږ سره بالکل د دې بری سنټر کې چې کوم دی زموږ سره زیرو فیلډ لوکیشن راځي صحیح ده کنه اوس ګوره کچره زموږ سره دوا اپوزیټ چارج دي نو بیا به زموږ سره د پازیټیو نه بزي او د نیگیټیو ته راځي د پازیټیو نه بزي او د نیگیټیو طرف ته ور انټر کیږي it will start from the positive charge and terminate on the negative charge صحیح ده کنه نو دا دریم خبره وس زیرو فیلډ لوکیشن بارک زه یو خبرې کوم صرف دا پوینټونه بس د نور فارمولې چې کوم دي کنه هغه مزد کوي هغه نه ام سی کیوز نه راځي اسه خلک فارمولې کوي او اسه ایکسترا برډن په ځان ماچوي ځکه چې په سره بوک کې گیون شته نه خو زیرو فیلډ لوکیشن کې دا پوینټونه صرف یاد ساتي کچري زیرو فیلډ لوکیشن هغه زیته وي هغه پوینټ وي چرته چې الکتریک فیلډ زیرو نو کچري دوه سیمیلر چارج او دا غي میګنیټیوډ هم سیم وي نو هغه بالکل په سنټر کې راځي خو کچري دوه سیمیلر چارج او میګنیټیوډ ډیفرنٹ فار ایگزامپل یو 1 کولم دی یو چارج چې کوم دی هغه 2 کولم دی صحیح ده کنه دوه سیمیلر چارج دي نو د دې چې کوم زیرو فیلډ لوکیشن دی کنه دا به یاد ساتئ د دې چې کوم زیرو فیلډ لوکیشن دی دا به زموږ سره راځي نږدې یعنی د دوه چارج په منځ کې به راځي په د چا خواته به نږدې راځي چې کوم سمالر چارج دی نو when there is two similar charge then the zero field location will be lies between the two charges or near to the smaller charge between the two charges چې کله similarly او between the two charges او بیا به د کم یو خواته به نږدې near smaller charge صحیح ده کنه ځکه چې د الکتریک فیلډ لاینز به داسې راځي د دې الکتریک فیلډ لاینز به داسې راځي دا به یو بل څه کوي افیکټ کوي او به دې چې کوم وړوکی چارت نيزي الته به یو داسې ریجن راشي چې د یو بل افیکټ بالکل ختمي هغه ته موږ زیرو فیلډ لوکیشن صحیح ده کنه خو کچاري دوا اپوزیټ چارج دي نو اوس ګوره د دې چې کوم دغه دی هغه خو به دې ته انټر کیږي او د دې نه به راوځي دا دواړه خو په سیم ډایرکشن کې نو زیرو فیلډ لوکیشن په سنټر کې نشي راتلی ځکه چې دا دواړه خو سیم ډایرکشن ځکه چې موږ وایو نیگیټیو چې کوم الکتریک فیلډ لاینز دا به دې ته انټر کیږي او چې کوم د پازیټیو هغه د دې نه وځي نو بیا به د دې زیرو فیلډ لوکیشن چرته د دې زیرو فیلډ لوکیشن به آوټ سایډ زیرو فیلډ لوکیشن ویل بی لوکیټډ آوټ سایډ کله چې دوه اپوزیټ چارج دي خو د کم یو چارج فار ایگزامپل دا چې کم دی کنه دا 1 کولم دی او فار ایگزامپل دا 2 کولم دی او دا چې کم دی دا 1 کولم دی نو بیا به د نیر ټو سمالر چارج آوټ سایډ به خو نیر ټو دلته به خو نیر ټو سمالر چارج صحیح ده کنه نیر ټو سمالر چارج نو آی هوپ چې دا خبره بس تاسو په سمجھ کې راغلی وي صحیح ده کنه اوس دا خبره خو تاسو زده کړئ اوس تاسو دا زده کړئ چې زموږ سره کوم ګراف دی نو کچاري ګراف د الکتریک فیلډ او د ریډیوس موږ ډرا کوو د آر سکویر نو دا به زموږ سره څنګه ګراف راځي نو د آر سکویر سره دغه ریلیشنشپ د انورس نو دې ته وایي هایپربولا نو داسې ګراف به راځي صحیح ده کنه خو کچاري ته د څه سره ډرا کې د 1 اوور آر سکویر سره نو بیا ډایرکټ ریلیشنشپ دی بیا به داسې ګراف راځي بیا به سره راځي داسې ګراف راځي چې دا ګراف تاسو ته یادي صحیح ده کنه او کچاري د آر سره ډرا کې بیا به داسې هایپربولا ګراف راځي خو بیا به سټیپنس سی وای بیا به مور سټیپ کری دسه
دې ته وایي مور سټیپر مطلب لاندې به دا تیرچاپان د بیا سیوای کچر صرف د ار سره ډرا کې نو دا ګرافونو باره کې دا خبره زده کوي صحیح ده کنه او کچر الیکټریک فیلډ د میډیم د پاره نو هغه به زموږ سره صحیح د الیکټریک فیلډ ویکیوم ډیوایډ بای اپسلان ار صحیح ده کنه دا فارموله زده کوي د اپسلان ار به د څه برابر د الیکټریک فیلډ میډیم ویکیوم ډیوایډ بای الیکټریک فیلډ میډیم نو دا فارموله تاسو زده کوي. These were all the things about what? Electric field.